علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الیاس ربانی د ذل مردان نه د بیزو خرکینه تاسو ته مخاطب یم. دې وخت کې زموږ سره یو بابا دی، د هغه نه یو څو تپوسونه کوو. انشاءالله په دې کې به زموږ لپاره ډېر زیات عبرت وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته. بابا څه نوم دی؟ پیرداد مې نوم دی. جی، او د کوم ځای کې اوسېدونکی؟ زه اوسېدونکی د بیزو خرکیم. عمر دې څومره دی؟ 90 کال. 90 کال عمر مې دی. 90 کال عمر دی. په دې ټول عمر کې په دې زندګۍ باندې موړ شو که نه؟ نه موړ نه یم. موړ نه یې. او دا راته ووایه چې په دې ټول عمر کې کوم ارمان تاسو له زیات درلود؟ موږ له زیات ارمان راځي دا چې قرآن مجید هم ویلی وی، نو په دې باندې بس له خوشحاله. صحیح ده. قرآن هم نه دی ویلی؟ خفه قرآن نه خفه یم. نن ډېر خفه یې که لږ خفه یې؟ ډېر خفه یم. ډېر زیات. څوک چې قرآنونه نه وایي هغو ته څه پیغام ورکړه؟ هغوی ته دا پیغام دی که چا له قرآن نه ورځي نو زده دې کړي، او په قبر کې به یې په کار راځي. په کار راځي. او په دنیا کې به ارمان بیا ورځي که نه؟ دنیا کې به داسې ارمان ورځي چې ونه وایي څوک لکه ما نه دی ویلی، نو ما دا وګوره زه دا ارمان کوم چې قرآن مې ویلی ناست یم، اوس وام خو ژبه نه راوړي. جزاک الله. لہذا بس قرآن ویل پکار دی او کنه آینده کې به ډېر زیات ارمان ورځي. السلام علیکم ورحمت